الله رب العزت دومره مینه کوي. ګوره تاسو به اورېدلي چې الله رب العزت د اویو میندو نه سیوا مینه او محبت دا د بنده څه کوي. ستا یوه مور ده، یوه مور دی ده، هغه مور ستاسو څومره مینه کوي. خپلې د خولې نوړۍ راخلې او تاله درکوي، په خپله باندې ناره پاتې کېږي، د خپلې خولې نوړۍ تاله درکوي. الله رب العزت د دې نه هم سیوا مینه کوي. مور دیره مور. ګوره چې ته کله مور ته کنځل وکې، مور باندې ګزار وکې، مور له پیسې ورنکې، مور سره جګړه وکې، نو بیا هم مور ستانه خفه شي، مور ستانه لاړه شي، مخ ته نه واړی، مور دې بیل کړي ځانه، وایي زه ځان له اوسېږه، ځان له کور دره درکړي، ځان له کمره له درکړي. خو لیکن الله رب العزت چې د اویو میندو نه سیوا مینه کوي، دا هسې نه کوي. منګه سحر را پاسو، دا 24 ګنټې زندګي زمونږ دا په ګناه کې تېرېږي. سحر زمونږ په ګناه کې، ماسپښین زمونږ په ګناه کې، ماښام زمونږ په ګناه کې. هر ټایم چې تاسو سوچ وکئ نو زمونږ یو سیکنډ داسې نه تېرېږي چې هغه په ګناه کې نه. لیکن بیا هم الله رب العزت موږ له رزق بندوي نه. الله رب العزت بیا موږ له رزق راکوي او ښه دوچند او ښه ډېر زیات راکوي. بنده تاسو به نه اورېدل چې بنده د لږې نه مړ شه، حالانکې 24 ګنټې په ګناه کې مختی، لیکن بیا هم له الله رب العزت پراخه رزق ورکوي. نو ځکه الله رب العزت د اویو میندو نه ستاسو سیوا مینه کوي. یوه مور دی یوه، خو چې لږه جګړه څه ته وکړې مخ ته نه واړې، دغه رنګې لږه نافرماني وکړې مخ ته نه واړې. الله رب العزت ته د 24 ګنټې نافرماني کې بیا هم الله رب العزت ستانه مخ نه اړوي. نو داسې یو عظیم ذات دی الله رب العزت.